السلام علیکم. انور سعید خان د انصاف نیوز د طرف نه تاسو په خدمت شه حاضر ده. زه امید لرم چې تاسو ورغ جوړو خوشاله اوستا. قدرمنه کتین کې شه صحت د الله پاک یو لوی نعمت ته او میشته سي ته پچار دو چې په دا باندې د الله پاک ډیر زیات شکر ادا کوي او دغه سره سره د خپل صحت یا ډیر زیات خیال ساتي. زنه خلک د میش په معاشره شه داسې دي چې ډیر زیات کیر لستي د خپل صحت سره مخلص نه دي او ډیره زیاته لاپرواهي اختیار کو او کله کله دغه لاپرواهي په انسان په خپل لایف شه د داسې غټه حادثه سره مخامخ کو چې هغه بیا د مارک سبب وګرځي. میش په کې جی ان هاسپټل شه موجودی د میش چینن کیم پروګرام د ایډز د اویرنس په باره شه ده. دا زوی چې کیم سایکولوژیست کونسلر دو ډاکټر کیسر پروین هټک چې دا زوی د ایډز ډپارټمنټ انچارج دو د هغه سره میش په تفصیل سره خبرې کوي د ایډز په باره چې بیسیکلی ایډز تشای دا ویلې پیلاو کېږي سس نقصانات یې دي او دغه احتیاطي تدابیر سدي ارسی چې هاسپټل طرف ته ورشي. एड्स अपनी जिंदगी को सिक्योर बनाइए और जानिए एड्स के बारे में. السلام علیکم. میر په موقع باندې د ډاکټر کیسر پروین هټک سره موجودی چې هغه د زوی د ایډز ډپارټمنټ انچارج دو په ټوله نمخ خو د تامیر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اغه نه بعد میر دا پته کول غوړي چې بیسیکلی دا ایچ آی وی ایډز چې کیم دا څه شای دی؟ ایچ آی وی چې دا هغه یو وایرس دا یعنی هغه داسې جراثیم دي چې هغه انساني خون کې شامل شي انسان قوت مدافع دفاعي نظام اندرونی نظام چې وي هغه کمزوره کوي یعنی انسان کې د نور بیماریو برداشت کولو صلاحیت ته همت نه وي نو دغه چې انسان کې سټیم د نور بیماریو وي سره شکار شي نو دغه مقام ته بیا ایډز ویل شي. نو ایډز چې دا یعنی هغه انسان کې زهري چې هغه ایچ آی وی پازیټیو وي. شاه ډاکټر صاحب ته مشته دا وشا چې د ایچ آی وی پازیټیو د ایډز چې کیم د دغه علامات څه دي؟ د ایچ آی وی پازیټیو پیشنټ مین دغه علامات دي چې یعنی انسان چې دا هغه یو میاشت نه زیات ټمپریچر وي یو میاشت نه زیات هغه ته مسلسل خېټه خروپي یعنی دستونه ته لګېدلې وي یو میاشت نه زیات هغه یعنی کې دایمي کانسی وي خشک کانسی وي یا انسان جسم باندې سرخ براون قسم ته دبه نشانات د نیرو شي یا خله په هاشي او دا علامات چې دي دا انسان کې ډایرکټ نه ظاهريږي تقریبا دا 6 نه ترواله ته 10 سال پورې دا ټایم اخلي یعنی ایچ آی وی وایرس چې انسان کې سټیم د هیل شي نو هغه بعد تقریبا 6 نه ترواله ته 10 سال پورې ټایم نه بعد دا پکې انسان کې ظاهريږي دا علامات پکې ارجوات شي بیا کې ته مجویل شو چې دا دته دا بیماری لګیدلې ده. شاته مشته دا وشا چې د ایچ آی وی مرض چې د سرنګ پیلاو کړي دا ایچ آی وی مرض چې دا یو انسان نه بل انسان ته درې مین ذریعو سره پیلاو کیږي هغه خون ذریعے سره هغه متاثر افراد چې هغه ایچ آی وی پازیټیو وي یعنی هغه سره جنسي تعلقات وجینا او یا چې دی متاثر یعنی ایچ آی وی مدر شي وي هغه نه اولاد ته پیدائش په ټایم کې دغه 3 طریقې سره ایچ آی وی چې دا هغه پیلاو کیږي. شاته مشته دا وشا چې د ایچ آی وی مرض نه د بچاو کول څه طریقې دي؟ د ایچ آی وی نه بچاو کولو مین دا طریقې دي چې موږ په ټیسټ شو د خون استعمالو هر ټایم چې موږ کوم سره چې استعمال کو هغه به موږ ضایع کوو چې کوم ډاکټر نه موږ علاج کوو خو هغه ډنټیسټ وي یا هغه بل سرجیکل ډاکټر وي کوم انسټرومنټ چې هغه استعمالي نو موږ به دا یقین کوو چې هغه د جراثیم نه پاک وي. کله چې موږ جسم باندې نقش او نگار کوو نو مشته پکار دي چې هغه سوی چې دی هغه د جراثیم نه پاک وي. کله موږ حجام ته لاړ شو نه ته لاړ شو نو هغه ټایم به هم موږ دا یقین کوو چې آیا دی نه چې دا هغه کوم بلیډ او ریزر چې استعمالي عادي جراثیم نه وایرس نه پاک دي کنه نو دینه علاوه چې دی غیر محفوظ جنسي تعلقات نه پرهیز کوي. دا ایچ آی وی چې کوم مریضون دي دغه نه خلک ډیر زیات نفرت کوي د دغه د خیال سوتلې سره بل چاته په کېر شه د مرض پیلاو کېږي خو نه موږ ته د ایچ آی وی مریضونو نفرت په کور کې نه دی کول پچار دې سره مطلب ایچ آی وی مریض سره کوم یو روټای خورو کاغي برتن استعمالو کاغي باتروم استعمالو کاغي سره خاک ملو کاغي سره کښینو چګیجو نو دینه دا مرض چې دا هغه نه پیلاو کیږي کاغي مریض موږ خیال سوتو یا هغه ولا ټوخینا یا د هغه چینګ نه دا مرض نه پیلاو کیږي نو دینه علاوه دا مرض چې د مچر یا نورا کیړي مکوړي شي وي هغه کټ کول نه دا مرض نه پیلاو کیږي
هغه ولې ځکه کنه چې د مچر یا نور کیړي مکوړي چې دي هغه کوانټیټي چې دو هغه د ایچ آی وی وایرس نه ډیره کم ده په دې وجه باندې دا مرض چې دا دغه غسر نه پیلو کیږي ایچ آی وی ایڈز ټیسټ کیمه حل کې تکول پچار دی چې دا ډېر بهترین کوېسچن دی چې ایچ آی وی ټیسټ په کوم خلک کوي بعض اوقات مریض د ایچ آی وی شکار وي هغو ته دا پته نه لګي چې موږ په داسې مرض کې مبتلا یو نو د ایچ آی وی بیمارۍ منومیدنې بهترین ذریعه چې دو هغه ایچ آی وی ټیسټ ده نو ایچ آی وی ټیسټ دغو خلکو ته پچار وي چې هغه جنسي کاروبار کوي یا هغه چې دی نشه کوي یا کوم نشې دوران کې هغه کوم سرنج استعمالوي یا د نشې ولا خلکو ولا سرنج چې هغه بل انسان استعمال کړوي نو هغه د پکار د خپل ایچ آی وی ټیسټ وکړي نو هغه نه علاوه کوم ماشومان چې دا ایډز متاثر مانه پیدا شوي وي یا کوم مریضون چاته هپاټایټس بی او سی وی هغه کس ته پکار دي چې هغه د ایچ آی وی ټیسټ وکړي یا کوم انسان ته خون لګېدلی وي هغه اکسیډنټ دوران کې یا هغه اپریشن دوران کې هغې ته خون ضرورت پیښ شوی وي نو هغې ته پکار دي چې هغه خپل ایچ آی وی ټیسټ وکړي شاه ډاکټر صاحب ته میشته دا وشوه چې تاسې چې د کوم داسې ایډ سنټر کولاو کړه ده دغه سیمره ارساشله و تاسې سیمره پیشنټس رجسټر کړي دي داسې د بنو ډسټریکټ کې د فیملی کیر سنټر موږ تقریبا مئی 2017 نه کولاو کړه ده نو اوس پرې دی کې موږ تقریبا 132 پیشنټ چې دي هغه رجسټر کړي دي او هغه ټریټمنټ هغه ته موږ سٹارټ کړه ده دا ایچ آی وی کوم پیشنټس چې دي چې تاسې ته راشي هغه په خپلې پیسې باندې علاج کوي که آیا دا تاسې هغه ته پوره فری کوي د کوم ایچ آی وی پازیټیو پیشنټ چې راشي هغه ته موږ د ټریټمنټ چې دا هغه بالکل فری کوو تقریبا دوی ماهانه 30-40 هزار روپۍ خرچه پرسي هغه یو سی ډي 4 ټیسټ تا نو هغه تقریبا 10,000 باندې کېږي او میډیسن چې دي 30-40 هزار سره ایمانه هر چار سي او دوی ته موږ هغه ټریټمنټ بالکل فری ورکوي دا ایچ آی وی چې کوم مریضان دي دا چې علاج سٹارټ کو به دا ټول عمر میډیسن خوري کا په میون شه دا علاج پرېږدوي به دغه څه نقصان خو نه وي ایچ آی وی مریض چې یو ځل علاج سٹارټ کی نو هغه کوم میډیسن چې دي ته ایڈوایس چې هغه به د ټول عمر خوري په میانس کې به هغه پرېږدوي نه په میډیسنز کې به کوتاهي نه کوي ځکه کنه چې دا یو ځل چې ټریټمنټ سٹارټ کی اې دې سره سره اې دې دا ایچ آی وی کوم جراثیم چې دي هغه مړ شي چې دای سملي کدي دا میډیسنز پرېږدول هغه سره بیا دا کوم جراثیم چې دي هغه بیا ژوندي کیږي نو دی وجه نه مریض ته پچار دو چې دا میډیسن چې دي دا به پورا عمر خوري دا ایچ آی وی کوم ټریټمنټ سنټر چې دی او دا فیملی کیر سنټر چې دی دا نه را په کوم ځای شي موږ کې پی کې ایچ آی وی ټریټمنټ سنټر چې دی هغه 3 دي یو حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې دا یو دویم لیډینګ هسپټل کې او تھرډ چې دا هغه کوها ډی ایچ کیو هسپټل کې 2-3 هسپټل کې چې دی هغه پیشنټ ته ټریټمنټ هم ملويږي او هغه سی ډي 4 ټیسټ هکېږي نو دینه علاوه موږ 8 فیملی کیر سنټر دي چې په هغه کې صرف کاونسلینګ سکرینینګ او رجسټریشن کیږي هغه کوم ځایونو کې دي په ډیهان بنو کوهاټ پېښور مردان بټخیلا او ایبټ کې دي شادابا ډاکټر کیسر پروین خټک چې تاسو ته ډېر مفید معلومات ډېر کړل او د ایډز په اړه ډېر ښه خبرې تاسو سره وکړې زه امید لرم چې په دا باندې تاسو عمل کوي قدرمن کتین کې ایډز یو لا علاج مرض ده دغه واحد علاج چې کیم دا احتیاط ته نو میشته ته پچار دو چې د خپل ځونه سره خیال وکړو او احتیاط وکړو او کچاته په خپل ځونه شاک لید شي نو هغه دا په دغه نمبر باندې رابطه وکړو دا د کېجین چې کیم دا زوی فیملی ایچ آی وی کیر سنټر دا زوی دروشي او خپل د ایچ آی وی فری ټیسټینه دا وکړو ځکه چې دا یو داسې خطرناک مرض ده چې د انسان زندگی ورې ختمایي او اخته پاتې نه لګي زه انور سعید خان مو سره کیمرامین نوید خان استیتو سینا اجازه غوړي د الله په امان